بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو ورونو، امید لرم چې روغ او جوړ به یو. الله تعالی مو خوشحاله لره. محترم مسلمانانو ورونو، نن به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهر نبوت متعلق خبره کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مهر نبوت چې دا دغه کله لګېدلی و، په کوم وخت کې لګېدلی و او ولې یې لګېدلی وای. نو محترمو، راځو د واقعي طرف ته. خو دې نه مخکې تاسو نه دا اپیل دی چې تا دغه چینل چې ده دا سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک او شیر یې کړئ. نو محترمو، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مهر نبوت چې ده دغه لګېدلی وای او دغه د نبوت یو علامت وای، الله تعالی په ده باندې دغه ظاهر کړی وای. او دغه مهر نبوت چې دا د دې ذکر مخته چې کوم کتابونه آسماني کتابونه تیر سوي دي، په هغې کې هم د دغه ذکر راغلی وای. یهودو علماو ته به د دغه پته لګېدله او د دې ذکرونه به کول. نو محترمو، مهر نبوت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملا باندې د ولو مینځ کې چې دا تقریبا په احادیثو کې مختلف قسمه الفاظ راځي. ځینې وایي چې مختلف قسمه الفاظ راځي چې د اګۍ په شان باندې داسې غوښه چې دا داسې را اوبراو سوې وه، راوتلې وه او دغه ته مهر نبوت ویلی کېدلی. نو محترمو، دغه کله واقع سوی ده او کله دغه مهر نبوت لګېدلی ده؟ نو په دې کې دوه اقواله دي. یو قول خو دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مهر نبوت چې ده د شق صدر چې کومه واقعه پیښه سوله، په هغې کې د باندې مهر نبوت هم لګولی وای جبرائیل علیه السلام. اوس دغه مهر نبوت چې ده دا ولې پې لګولی و، د دې حکمت څه وای؟ نو هغه علماء کرام فرمایي چې مهر نبوت چې ده آیا دې لپاره پې ولګولی چې چونکې لکه څنګه په دنیا کې د یو شي حفاظت مقصودي، مثال ته څه لیکل دې وکړه، اخر کې د مهر پې ولګو، دا شی تا محفوظ کړلی. دغه رنګې دلته هم چې ده چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده د زړه نه چې کومه ماده د معصیت چې کومه ماده وه هغه یې ختمه کړله، د شیطان چې کومه حصه وه هغه یې ختمه کړله. نو دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په شا باندې مهر ولګو د نبوت، او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه چې الله تعالی کومه د علومو نه په شک صدر واقعي سره چې کومه د سینه د علومو نه ډکه کړله، نو په مهر نبوت سره یې هغه علوم چې دي هغه محفوظ کړله او بند یې کړل، او دغه رنګې د شیطان نه هم محفوظ کړله. لکه څرنګې د زړه نه مبارک نه هغه د شیطان چې کومه حصه وه او د معصیت چې کومه ماده وه هغه ختمه کړله، نو دغه رنګې د شیطان نه بهر ته هم څه شی ده حفاظت وکړله او مهر یې پې ولګو، شیطان نه یې بند کړلی. او شیطان چونکې په واقعاتو کې دا راځي او په حدیثو کې چې شیطان سړي باندې چې کله حمله کوي د شا له طرف نه په سړي باندې حمله کوي. او دوم قول دا ده چې دغه مهر نبوت چې ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولادت سره هم په ده باندې دغه مهر نبوت موجود وای. او بني اسرائیل چې کوم علما وه دغو په دې سره پېژندلی چې دوی به دا ویله، د دوی په کتابو کښې هم ذکر سوی و په مخته کتابو کې، او دوی به دا خبره کوله چې دغه نبي چې پیدا کېږي نو ده باندې به مهر نبوت وي او په دې سره به دوی پېژندلی. نو دغه دوم قول چې کوم ده دا صحیح قول ده او راجح قول ده. دا اول قول چې ده دا هم غلط نه ده، کیدی سي داسې څه وي چې واقعا د شک صدر سوي وي او ورسره مهر نبوت هم دوباره تجدید یې سوی وي. نو دغه د مهر نبوت متعلق خبره وه. او محترمو، دغه چینل چې ده دغه سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک او شیر